Assalamu alaikum and welcome to IT Hub. په previous class کې موږ د OSPF د نایبر سټیټس ویډیو او سټیټس اتم اټمپټ وکړي هغه باندې ښه ډیټیل سره موږ کلاس اخیسته و نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه دی DR and BDR. DR نه څه جوړیږي؟ designated router او BDR نه څه جوړیږي؟ backup designated router backup designated router دا تی جوړیږي. صحیح ده؟ کار یې څه دی هغې له راځو. ګوره زه اکثره چې آنلاین کلاس وي او که هر ځای کې وي نو زه د ډي آر او بي ډي آر دپاره یو ښکلی اګزامپل دی هغه ړومبی ورکوم. هغه اګزامپل څه شی دی؟ ګوره موږ تاسو پښتانه یو، په دې کلو کې چې کوم دی کلو کې اکثره خلک راجمع شي او په کلي کې یو مشر پیدا کړي چې لکه ته زموږ د دې کلي مشر یې، چې په کلي کې د غم ښادۍ کیسه راشي نو ټول خلک د ملک ته ځي، د مشر ته ځي، د هغه نه مشوره اخلي یا اجازت یې اخلي. صحیح ده؟ بیا دا مشر چې کوم وي دی خپل ځان سره یو نایب مشر هم پیدا کړي. که مطلب سبا زه نه یم نو چې زما دا سیټ یا زما دا کارونه چې کوم دي دا نایب مشر وکړي. صحیح ده؟ نو هر یو کلي کې چې مشر وي هغه کلی منظم وي، د هر څه فیصله مشران یا دا مشر کوي. خو که چېرته په یو کلي کې مشر نه وي نو هغه کلی چې کوم دی هغه د هر چا ښکار کېدلی شي، بیا هغه کلی بیا نه وي، ځکه چې مشر پکې نه وي معلوم. هر یو بس چې یار زه مشر یم بس ګډوډیشن پکې جوړ شي. نو سیم په OSPF کې هم DR او BDR خبره ده. دا 15 راوټر دي، ته د دوو اگزامپل والا. فار ایگزامپل داسې دا یو راوټر دی، دا بل راوټر دی، دا دوه کسان دي که نه، نو په دیو کې یو مشر وي یو کشر وي. څنګه چې ما تاسو ته د ماسټر او د سلیب خبره وکړه، نو اصل کې ماسټر او سلیب چیز ته وایي؟ ماسټر ته وایي DR او سلیب ته وایي BDR. صحیح ده؟ خو ته ورته ماسټر او سلیب دلته نشي ویلی، ته به دلته ورته DR او BDR وایي. صحیح ده؟ DR مطلب مشر او BDR مطلب کشر. خو په OSPF کې چې کوم DR او BDR خبره ده په دې کې درې شیان وي. ښه، ړومبی وي DR، دویم چې کوم وي هغه وي موږ سره BDR، او دریم چې کوم وي هغه دی موږ سره دا ډي ده. ښه، ډي بي نه ده ماړه یار داسې ولیکم DRO. او مطلب ادر، designated router other، DRO یا DR other داسې هم ورته ویلی شي. DR BDR DRO. صحیح ده؟ کار څه کې کار ته راځو. څنګه چې ما تاسو ته د کلي اګزامپل خبره ورکړه سیم کار دلته هم دی. ګوره دلته د دې دریو راوټرو نیټورک چې کوم دی هغه سیم دی، نیټورک سیم دی. دا وګوره ړومبی 3 اوکټیټ چې کوم دی هغه چې دی هغه سیم دی، په اخر کې فرق دی، مطلب نیټورک د ټولو چې شو سیم شو. نو اوس په دې 15 راوټرو چې زه چې وچلوم OSPF وچلوم، نو په دې 15 راوټرو کې یو راوټر چې کوم دی هغه به چې سلیکټ شي هغه به DR سلیکټ شي، او بل به چې سلیکټ شي BDR سلیکټ شي، او بل به چې سلیکټ شي هغه به DRO سلیکټ شي. اوس DR به کوم سلیکټ کیږي، BDR به کوم سلیکټ کیږي، DRO به کوم سلیکټ کیږي. د دې دپاره چې کله د OSPF سټیټس یو بل سره ایکسچینج کیږي نو په دې ټایم کې په دې 2 وے سټیټ کې چې کوم وي په دې ټایم کې د دوی چې سٹارټ شي الیکشن سٹارټ شي، چې سٹارټ شي الیکشن. په دې الیکشن کې یا په 2 وے سټیټ کې یو راوټر بل راوټر ته خپل د نیبرشپ انفارمیشن ورکوي او ایکسچینج کوي یو بل سره. صحیح ده؟ نو په دې 2 وے سټیټ کې یا په دې الیکشن کې دوه قسمه انفارمیشن شیر کیږي چې هغې ته موږ وایو پریورټي. صحیح شو؟ پریورټي. او بل څه ده؟ هایست راوټر ID. ړومبی فوکس چې کوم دغه په پریورټي ورکوي. دا پریورټي چې کوم ده دا د 0 نه والا 255 پورې ده. صحیح شو؟ 255 پورې ده. اوس په دې 15 راوټرو چې تا کله OSPF وچلاو نو دوی په الیکشن کې دا دوه انفارمیشن شیر کوي. اول پریورټي شیر کوي،
پریورټي په دې راوټر باندې بای ډیفالت شه د سل ده په دې راوټر هم سل ده سل 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 په ټولو سل ده 100 ده څه شو 100 نو اوس د ټولو راوټر پریورټي ویلیو یا پریورټي نمبر چې کوم دغه سیم شو نو په دې باندې فیصله نه کیږي یو بل نشي سلیکټ کولی چې ته ډي آر ته بي ډي آر نشي سلیکټ کولی نو په دې فیصله ونه شوه بیا فیصله ځي هایست راوټر آی ډي ته راوټر آی ډي دا د دوی راوټر آیډیانې هم دي وګوره اوس په دې کې چې د چا راوټر آی ډي های وي غټه وي څه شو نو هغه راوټر به چې سلیکټ شي ډي آر ورپسې چې د چا غټه وي هغه د موږ سره بي ډي آر یو ډي آر شو بل بي ډي آر شو او دا نور چې کوم درې دانې پاتې شو بس دې ته بیا موږ ډایرکټ نوم ورکوو ډي آر او بس یو ډي آر او سلیکټ شو بي ډي آر او سلیکټ شو ډي آر او چې کوم دی هغه به ټول وي نور بیا صحیح ده نو لومبۍ فیصله په پریورټي کیږي او دویمه فیصله په هایست راوټر آی ډي کیږي په هایست راوټر آی ډي باندې فیصله خامخا کیدلی شي ولې چې راوټر آی ډي د دوه راوټرو سیم نشي کیدلی لکه څنګه چې په یو کنټري کې فار ایگزامپل یو فون دی فار ایگزامپل یا جیز دی همداسې که د افغانستان اگزامپل ورکو یو اتصالات دی بل چې کوم دی هغه اټوما ده اټوما نو اوس اتصالات نمبر دی فار ایگزامپل دا اتصالات نمبر په ټول افغانستان کې د یو کس چې کوم هغه اخو دی خو هغه د یو کس نمبر په افغانستان کې د بل چا نشي کېدلی ولې چې ته به رنګ یو ته کې زی به دوو ته نو دا اتصالات نمبر چې کوم دی یا یو فون نمبر دا په هر یو ملک کې د هر یو کس ځان له انډیویژول وي د بل هغسې نشي کېدلی نو دغسې های یا سوري چې کوم راوټر آی ډي ده دا هم په یو نیټورک کې راوټر آی ډي یو کېدلی شي هغه راوټر آی ډي د بل نشي کېدلی نو دې وجه باندې فیصله په دې بیا خامخا کېږي خو پریورټي بای ډیفالټ چې وي سل وي په دې فیصله نه کېږي ښه اوس دلته که موږ وګورو نو دغه R5 چې کوم دی دا به موږ سره چې وي دا به موږ سره ډي آر وي ولې چې د ده راوټر آی ډي غټه ده او بي ډي آر به کوم وي دا به موږ سره بي ډي آر وي خیر لومبۍ زه راځم او په دوی باندې چیک او اس پی اف چلو چې اوس پی اف مو چلو دا غنه پس به بیا فیصله کوو صحیح ده موږ له اوس پی اف چلول نه دی لګیا یو خبرې کوو نو را بشم R1 ته او د R1 نه به سټارټ والم ګوره ما آی پی ان ورکړي نور مې هېڅ نه دي کړي ښه ایگزیکټ مې که کمانډ ورکړم راوټر او اس پی اف 10 نیټورک صحیح شو ایریا فی الحال زه ایریا 0 کې ټول ورچوم صحیح ده انټر بس زه به راشم دا به را کاپي کړم صحیح ده دا کمانډ به څه کوم دا به را کاپي کړم آی تھنک چې دلته به هیسټري هم کارو کې ډو شو هیسټري ښه دا هیسټري په ده باندې بنده ده خیر زه به دا کمانډ را کاپي کړم صرف دا ما کاپي کړم صحیح ده ولې په ټول باندې سیم نیټورک دی R2 ته به راشم R2 باندې کمانډ راوټر او اس پی اف 10 دلته به او اس پی اف میسج اوس راشي لږ به انتظار وکړو چې د او اس پی اف میسج راشي لا او اس پی اف نیبر نه دی جوړ دومره ټایم نه و په کار اوس جوړ شو صحیح ده اوس دا وګوره دا وایي چې نیبر زما دا دی جوړ شو صحیح ده خیر زه راځم د نور راوټرو ته ډېر زیات ټایم یې واخیسته زه مې حیران شوم چې لکه کنفیګریشن مې غلط وکړه که څنګه 10 یار دا ما دا بل شي بیک اپ دغه اخیستی دی یار دا مې واخیسته بیرته R3 ته رالم راوټر او اس پی اف دا پیسټ مې که څلورم ته به راشم راوټر او اس پی اف دا صحیح شو را به شم R5 ته
راوټر او اس پی اف 10 صحیح شو دی به هم نایبر جوړ شي یو ځل د نایبر میسج راشي ځکه دا ټول کې لاست ما وکړه دته پر ډومبه سوري اخیر میسج دل راغی دته هم نایبر جوړ شو دوه دانې جوړ شو اوس خبره داسې شوه چې څنګه ما تاسو ته تیوري وویله او ماغسې به زه هم درته پې ورشم ګوره هایست راوټر آی ډي دا ده که نه نو دا موږ سره ډي آر شو ورپسې دا دی دا به موږ سره بي ډي آر وي دا به موږ سره څه وي ډي آر او دا به موږ سره څه وي ډي آر او او دا ډي آر او اوس دا ډي آر او بي ډي آر جوړ شو خو د دې کار څه دی ګوره کار داسې دی چې دا ملک شو دا وایس ملک شو نو کار به څه کېږي دا ډي آر او دی دا به خپل انفارمیشن یا فار ایگزامپل دا آر ون غواړي چې آر ټو ته خپل انفارمیشن سینډ کړي دا خپل انفارمیشن نشي سینډ کولی دته دا به څه کوي آر ون به خپل انفارمیشن سینډ کړي ډي آر ته آر ټو به خپل انفارمیشن سینډ کړي ډي آر ته آر تھری به خپل انفارمیشن سینډ کړي ډي آر ته اوس د دې درې واړو ډیټا خو دلته ریسیو شوه ډیټابیس د دې ډیټابیس بیک اپ یو کاپي به راشي چېرته دته د دې دپاره که چېرته دا ډاون شو چې دا بیا کار شروع کړي نو چې هر یو کس دته اپډیټ را سینډ کړي د هغې اپډیټ یو کاپي راځي چېرته بي ډي آر ته نو اوس ډي آر د دې دپاره شو چې دا په دې ټپالوژي کې بوج کمی برډن کمی برډن ولې کمی ګوره فار ایگزامپل آر تھری وایي چې وروره ماته د آر ون انفارمیشن په کار دی دا به دته چې کې ریکویسټ سینډ کوي دا به ورته وایي چې هم دا واله د ده په کار دی دا به ریکویسټ سینډ کوي دا به دته وایي چې وروره واله صحیح ده نو دلته چې شو بوج جوړېږي دا خو موږ سره 15 راوټري دي فار ایگزامپل ستا په نیټورک کې به 100 راوټري وي بیا نو بوج جوړېږي نو په کار دا دی چې ټول خپل انفارمیشن ډي آر ته سینډ کړي او فار ایگزامپل اوس د آر ټو انفارمیشن په کارو د چا انفارمیشن په کارو د آر ون نو دا به ریکویسټ وکړي چېرته ډي آر ته او ډي آر به چې هون وروره دا د آر ون انفارمیشن شو در وایله نو په ټپالوژي کې برډن چې شو راکم شو بل ډي آر څه کوي چې پوره اډجسنسي کنټرول کوي لکه دا اوس چې ما کوم اگزامپل درکړه د دا مطلب وکنه چې اډجسنسي کنټرول کړه صحیح ده بل د هر یو ډي آر او د ډي آر سره سټیټ چې کوم وي هغه به چې وي هغه به فول وي صحیح ده او د بي ډي آر سره به هم سټیټ چې وي فول وي خو د هر یو ډي آر او خپل مینس کې کمیونیکیشن یا دا کم سټیټ چې کوم وي هغه به کوم وي هغه به ټو وی کې وي صحیح ده د دې درې واړو به خپلو کې چې کوم سټیټ دی هغه به ټو وی کې وي او دې دواړو سره به سټیټ کم به وي فول به وي صحیح ده نو داسې جنرل خبرې وي پکې چې ما پکې څه کړې ما پکې وکړې صحیح ده نور باقي چې کوم ملټیکاست اډرس تاسو ته ما ویلې وي ګوره او اس پی اف چې کوم جنرل او اس پی اف دی هغه 224.0.0.5 په دې باندې یو بل سره انفارمیشن ایکسچینج کوي خو چې کوم ډي آر او بي ډي آر دي هغوی کوم ملټیکاست آی پی یوز کوي 6 دې دواړو مینس کې به دا آی پی وي او د دې ټولو په مینس کې به څه وي دا آی پی به وي صحیح ده اوس فار ایگزامپل د ده سره کوم آی پی باندې به دی ملټیکاسټینګ کوي په دې خو دوی دواړه به په دې باندې ملټیکاسټینګ کوي ولې ډي آر او او ډي آر دوی خپلو کې په دې آی پی دی او ډي آر او بي ډي آر خپلو کې په دې آی پی باندې کوي صحیح ده ښه اوس زو د ویریفیکیشن دپاره چې آیا دا کومې خبرې مونږ وکړې دا رښتیا هم پلی شوي دي او که نه هسې جنرل هوایي لګیا یو نو زه به ورور راشم ړومبی آر ون ته آر ون څه وایي چې زما 4 نایبرې دي دا وګورئ 2 میم نایبر دی 3 میم نایبر دی 4 میم نایبر دی 5 میم نایبر دی په کوم انټرفیس په دې انټرفیس او سټیټ په کوم یو د لوډینګ نه فل شو د سره هم لوډینګ نه فل لوډینګ نه فل نو 4 د نایبر دي په کوم پروسس آی ډي په دې پروسس آی ډي چې څه وایي دې ته وایي راوټر او اس پی اف 10 دا 10 چې کوم دی دا پروسس آی ډي ده لکه ګوره زه که بیک لاړ شم ایگزیکټ فار ایگزامپل راوټر او اس پی اف کوېسچن مارک وکړه
دا ګوره ما 10 ورکړی ته د دې مینس کې ورکولی شي په دې ته موږ څه وایو پروسس آی ډي صحیح ده ویریفیکیشن کوو چې آیا ډي آر څوک دی بي ډي آر څوک دی ډي آر او څوک دی نو هغې دپاره لومبی کمانډ ورکړه شو آی پی او اس پی اف نایبر انټر دی څه وایي دا وایي چې زما څلور نایبرې دي کم یو دا دی بل دا دی دا دی دا دی هلکه یو شي کې زه غلط شوی یم او ایکسټریملی سوري د هغې دپاره زه اصل کې یو کنسپټ دی ایس ټي پي په سویچنګ کې په هغې باندې پریورټي هغه سل وي زه د هغې پریورټي کې تللی یم دلته پریورټي 1 وي بای ډیفالټ خاص سوري 0 نه والا 255 پورې وي نو 1 چې کوم د په ټول راوټر باندې بای ډیفالټ وي دا وګوره 1 صحیح شو نو ما تاسو ته 100 ویلي د هغې دپاره سوري 1 وي صحیح ده ښه دا وایي چې دا چې کوم ما نایبر دی د ده سره پریورټي 1 ده 1 1 1 دا زما چې کوم څلور نایبر دی د دو پریورټي 1 ده صحیح ده خو چې کوم R2 دی دا R2 سره زما کمیونیکیشن په ډي آر باندې دی صحیح شو ډي آر باندې دی او R3 سره زما چې کوم سټیټ دی هغه ډي آر او دی ډي آر او دی ډي آر او دی مطلب دا درې چې کوم دی دا ډي آر او دی او دا R2 چې کوم دی دا صرف ډي آر دی اوس به تاسو په ذهن کې راځي چې سرجي خو لکه چې موږ ته دروغ ویل چې هایسټ آی پي به چې وي هغه به ډي آر وي اصل کې که تاسو سوچ کړی وي دا سیستم شوی دی ما لومبی د دې دواړو منځ کې چې جوړ کړ کمیونیکیشن مې جوړ کړ بیا مې د ده منځ کې جوړ کړ بیا د ده اخر کې مې د ده جوړ کړ نو اوس په دې ډي آر او بي ډي آر کې یو شرط دی په دې ډي آر او بي ډي آر کې یو شرط دی یا که هماغه اگزامپل ته راشم زما چې کوم تاسو اگزامپل درکړه د کلي د ملک ګوره یو کس دی فار ایگزامپل علي په نوم کس دی دا د کلي ملک شو مطلب دا ډي آر شو ورپسې خان په نوم کس دی دا موږ سره چې شو دا موږ سره بي ډي آر شو ورپسې جان په نوم کس دی دا موږ سره چې شو دا موږ سره ډي آر او شو ورپسې بل کس دی د کاکا په نوم دا هم موږ سره چې شو ډي آر او شو د اگزامپل دغه غوږ ونیسئ لکه صحیح ده اوس ګوره دا ډي آر دی بره اوس فار ایگزامپل دا ډاون شو یا مړ شو یا چرته لاړ نو خان چې کوم دی دا خو بي ډي آر که نه د ده نه به دا بي لرې شي دا به ډي آر شي او په دې دواړو کې یا داسې وکړو لږ یو منټ راکړې ګوره فار ایگزامپل د ده راوټ ریډي 1 دا 1.1.1.5 د ده وا فار ایگزامپل .4 د ده وا فار ایگزامپل .6 د ده 6 وا د ده وا فار ایگزامپل 3 په اخر کې څه ما اخر ولې ولیکلي اوس چې کوم ډي آر دی دا ډي آر چې کوم دی دا ډاون شو نو په کار خو دا ده چې دا جان چې کوم دی دا ډي آر شي ولې چې د ده راوټ ریډي هایسټ ده نه په او اس پی اف کې دا رولز دي چې کوم بي ډي آر وي دا به بیا چې شي دا به موږ سره ډي آر شي صحیح ده او د دې دواړو منځ کې به الیکشن سټارټ شي دې دواړو منځ کې چې چا آی پي هاي وه هغه به موږ سره چې شي هغه به موږ سره بي ډي آر شي لکه داسې نشي کېدلی چې ډي آر مړ شي او الیکشن وشي چې د چا هایسټ آی پی وي هغه به ډي آر شي نه دا سټپ بای سټپ کېږي د ډي آر او نه ته ډایرکټ ډي آر ته نشي تللی ته به یو ځل بي ډي آر ته راځي بیا هغې نه پس به ډي آر ته ځي نو دلته هم دا کار دی ډي آر ډاون شو صحیح ده مطلب کلي ملک مړ شو چې کوم وایس ملک و هغه مشر شو او په دې نورو کلي کې به دا نور چې کوم کلي کې کوم کسان پاتې دي په دې کې وګورئ چې د چا روب داب زیات و هغه به بي ډي آر شي هغه ډایرکټ ډي آر نشي کېدلی ولې هغه تجربه نه وي صحیح ده نو سیم دلته هم دا کار دی دا مونږ خو ویل چې دا به ډي آر وي خو اصل کې د دې دواړو منځ کې یو خامخا ډي آر سلیکټ شوی و ځکه چې ما د دوی کمیونیکیشن وکړو لومبی نو دې کې یو ډي آر شو بل بي ډي آر شو نو دې وجه باندې که تاسو سوچ کړی وي دا R1 وایي چې وروره ډي آر دا دی ولې ډي آر دا دی وایي چې زما آی پي دا ده راوټر آی ډي او د ده راوټر آی ډي دا ده نو ټو غټه ده که نه دا ډي آر شو او دا په هغې ټایم کې چې و بي ډي آر و خو بیا دا نور چې ورسره راغله
په دې نور کې مې بي چې د دې بي ډي آر بل یوي هغه اوس ګورو. نو دا یو ښکلې کهاني وه چې ما درته پکې وکړه. دا ما مخکې هم کولی شوه خو په دې مې ونه کړه چې بیا کنفیوز کېدی. صحیح ده. نو اوس R1 وایي چې وروره R1 دا دی ښه R1 وایي چې وروره R2 چې کوم دی دا وایي دا ډي آر دی. صحیح شو. نو بي ډي آر دی خپله شو. R1 وایي چې دا ډي آر شو بي ډي آر زه خپله یم. صحیح ده. ها یو بل ویریفیکیشن کمانډ دی شو آی پی او اس پی اف انټرفیس ایترنت 0/ دا مې بي دلته دا وګورئ دا دی. دا وایي چې ډیزګنیټډ راوټر کوم یو دی دا دی. وی چې بیک اپ ډیزګنیټډ راوټر څوک دی وی زه خپله یم. دا وګورئ 1.1.1.1 صحیح شو 1.1.1.1.1 دا وایي چې ډیزګنیټډ دا شو بیک اپ زه یم. صحیح ده. دا څه وایي چې هیلو ټایم مې دومره دی ډیټ دا دی ویټ دومره دی. صحیح شو. ښه دا دی هم ویریفیکیشن شو. بل ته په یو بل دغه سره هم دغه کولی شي ویریفیکیشن کولی شي شو انټرفیس سوري نه کمانډ نه دی. خیر راځو پرېږده. راځو چېرته ډي آر R5 ته راځو. R5 څه وایي ګوره دته څو میسیجونه راغلي دي. دته 2 میسیجونه راغلي دي چې مطلب یو نایبر دی زما 1 بل دی 2. اوس دلته هم لاجک شته. زه په کوم یو راوټر یم زه په R5 یم. R5 هایست آی پی ده که نه خو دی څه وایي دا راوټر ډېر لاجک پکې دی. دا R5 وایي دته خو باید په کار وی چې 4 نایبرشپ راغلی وای که نه خو دی وایي R5 چې وروره ما سره 2 نایبر دي. یو دی 1.1.1.1 دا یو بل دی 1.1.1.2 دا یو. دا موږ سره بي ډي آر دی او دا موږ سره چې دی ډي آر دی. دا لاندې چې کوم څلورم او دریم راوټر دی د ده نایبرشپ ولې دوی سره نه دی جوړ شوی ولې چې دی خپل هم ډي آر او دی او دا لاندې چې کوم دي دا هم ډي آر او دي. نو دی وایي چې وروره زه د ډي آر او سره نایبرشپ نه جوړوم هغوی سره به زما نایبرشپ په 2 وی کې وي. نو دې وجه باندې دا ډي آر شو نایبرشپ جوړ دی دا بي ډي آر شو نایبرشپ جوړ دی نور دوه نشته. صحیح شو. دلته هم هغه زما چې کوم تیورۍ کې خبرې وي هغه رښتیا شوې. صحیح ده. راځو دلته کې نور هم کار شته. ګوره رالم دلته شو آی پی او اس پی اف نایبر دلته وګورئ. دا راوټر وایي چې وروره 1.1.1 چې کوم دی دا بي ډي آر دی د ده دپاره دا بي ډي آر دی ولې R1 بي ډي آر دی. R2 چې کوم دی دی وایي چې دا ډي آر دی خو دا لاندې 3 او 4 چې کوم دی دا څه دی 2 وی کې دی او ډي آر او دی. دا وګوره ډي آر او او د دې دواړو سره سټیټ چې شی دی فل دی او ډي آر او سره سټیټ چې دی 2 وی دی. صحیح ده. نو دلته زما بله خبره هم رښتیا شوه. صحیح ده. اوس په ریل کې ته غواړې ریل کې نه دلته ته غواړې چې یاره زه غواړم چې د R5 نه زه چې جوړ کړم ډي آر جوړ کړم او یاد ساتئ په ریل پوینټ اف ویو سره ته به د کوم راوټر نه ډي آر جوړی مینول هم ته ډي آر جوړولی شي. ګوره چې کوم څه ورته لیټیسټ راوټر وي ولې چې لیټیسټ ټیکنالوژي پاورفل وي دین اولډ ټیکنالوژي. فار ایگزامپل دا راوټر زموږ د میموري لحاظ نه چې دی قوي دی سټرانګ دی. نو زه غواړم چې R5 نه ډي آر جوړ کړم. صحیح ده. او بي ډي آر چې ار یو هغه پروا نه کوي ته بي ډي آر نه هم جوړولی شي. لکه اوس فار ایگزامپل د ده پریورټي 1 ده زه به د ده پریورټي 10 کم نو دا به ډي آر شي. د ده پریورټي فار ایگزامپل 8 کم نو دا به بي ډي آر شي. خو دا ډیپینډ ستا په راوټر کې چې کوم پاورفل راوټر وي هغه نه په ریل کې خلک چې جوړوي ډي آر جوړوي او ورپسې چې کوم پاورفل وي هغه نه بي ډي آر جوړوي. صحیح ده. نو زه راځم د R5 نه ډي آر جوړوم بیا ګورو چې څه کېږي. رالم R5 ته کوم انټرفیس دی 0/0 R5 ته رالم ګوره انټرفیس ته به راننوځي انټرفیس ایترنټ 0/ دا IPOSPF priority question mark دا وګوره 0 نه والا 255 پورې تتلی شي خو بای ډیفالت پریورټي څومره ده 1 ده ما څه کړه ما 10 کړه. اوس
ما ویل درته کنه چې دا په R5 چې کوم دی دا DRO دی دا ډایرکټ DR نشي جوړېدلی کله به جوړیږي چې کله DR ډاون شي BDR ډاون شي نو دی به DR شي بیا خو زه داسې کار کوم چې زه به راشم د دې OSPF دا انټرفیس چې کوم دی دا به ډاون کم یا دا انټرفیس ډاون کړي یا د OSPF چې کوم پروسس دی هغه چیک هغه کلیر کا مطلب دا راوټر به خپل انفارمیشن خپل ډیلیټ کړي ارڅ نیو انفارمیشن به سینډ کړي نو د پروسس کلیر شو کنه دا دوه طریقې دي دې طریقو کې به یو اوکې چې مطلب DR ډاون شي صحیح ده اوس فی الحال تاسو وګورئ چې R5 چې کوم دی دا DRO دی صحیح ده راځم R1 ته R1 ډاون کوم OSPF پروسس ته داسې کلیر کولی شي ښه ګوره clear IP OSPF process question mark enter yes یا انټرفیس ډاون کا صحیح شو د دې نایبرشپ برته 5 سره جوړ شو 4 سره جوړ شو 3 سره جوړ شو 2 سره جوړ شو د وختي چې یو د BDR وکنه او DR سوګو R2 اوس زه R2 ته راځم په R2 کنفرم کوم R2 ته راځم چې وروره ته اوس څه شی د کوم باغ مولی یې ته اوس شو IP دا مخکې DR وخه که زه بره وخېږم خیر دلته ما نه سرچ کړی په R1 مو سرچ کړی یا په R5 به سرچ کو دا R5 دی R5 څه وایي چې R2 چې کوم دی هغه DR R1 BDR R1 BDR R2 DR دلته درته لیکم دا DR او دا چې یو BDR مخکې اوس چې چک کوو چې اوس DR او BDR څوک دي راځم R2 ته یا داسې وکړو R4 باندې چک کوو R4 ته رالم show IP OSPF neighbor R4 وایي چې رورا R2 چې کوم دی دا سټیل DR دی دا سټیل چې دی هلکه ما ډېره غټه غلطي کړې که تاسو سوچ وکئ برخه ما لیکلي دي که نه په کار دا چې ما DR ډاون کړی وی ما R1 ډاون که زه راځم کیسه مانه غلطه شوه زه DR ډاون کوم صحیح ده ځکه دا DR دا هغه BDR دا BDR زه DR ډاون کوم کیسه لږه ګډه وډه شوه داسې به ډاون کومې شټ ډاون نو شټ ډاون صحیح شو اوس دا د دوی د خپل میسیجونه اکسچینج کړي یو بل سره د نیبرشپ د جوړ شي بیا راځو ته ښه نیبرشپ یې جوړې شوې رالم R4 ته دلته کیسه جدا شو وګورئ دا راوټر وایي چې وروره R5 چې کوم دی هغه DR شو ولې DR شو اوس به تاسو وایي چې د R5 BDR ولې نه شو د دې نه مخکې چې ما کومه غلطي تاسو ته وویل چې ما نه غلطي وشوه هغه داسې وه چې وروره ما د BDR هم پروسس کلیر که او د DR مې هم پروسس کلیر که نو چې کله مې لومبی پروسس کلیر که نو دلته خو ما د ده پریورټي 10 کړې وه که نه نو دا خو سټیل DR خو د ده دغه چې کوم دی سټیټ هغه موږ سره BDR شو دا موږ سره بیا چې شو دا موږ سره DRO شو بیا ما د ده هم سټیټ کلیر که چې دا BDR شو دا DRO چې د ده م سټیټ کلیر که نو دا چې شو دا به DRO شو دا هم DRO شو دا هم DRO شو دا موږ سره BDR شو او دا چې کوم دی سوري دا DR شو او دا به موږ سره BDR وي همداسې به وي موږ ګورو په دې R4 یې ګورو ګوره R4 چې کوم دی دا به BDR وي R5 چې کوم دی دا به DR وي لږې صفحه درته لیکم دا DR شو دا BDR شو راځئ اوس یې کلیر کوو په R3 کلیر کوو راځه چې هر څه فرش شي show IP OSPF neighbor دا وګورئ لاندې R5 full DR R4 full BDR او د نور دوو سره 2-way DRO نو وروره زما چې کوم د تیورۍ بله خبره وه هغه هم رښتیا شوه ما درته ویل چې وروره DRO ډایرکټ DR نشي کېدلی لومبی به BDR کېږي او بیا به DR کېږي نو صرف په یو ځای کې زه لږ کنفیوز شوم چې ما د DR په ځای BDR کلیر که په کار دا و چې ما DRO کلیر کړی وی
نو طریقه مې درته ښودله هم تیوریټیکل هم پریکټیکل. اوس پریکټس یې په تاسو دی. بیا هم چې چا هر رقم سوال وي ما ته ایمیل کمنټ میسج واتساپ هر رقم هر پلیټ فارم باندې تاسو ما سره کنټیکټ کولی شي. او باقي زمونږ چې کوم 48 کلاسونه دي اکثره هلکان یې موږ نه غواړي نو هغه هم لانچ شوي دي. 48 NSE4 دا موږ لانچ کړی دی. آنلاین کلاس دی، ښه فرش کلاس دی. که بیا هم کسان ډېر شي نو میبي بل کلاس ورته ارینج کو. ورسره CCNP کلاسونه هم په رننګ کې دي او میبي فرش کلاس نوی هم شروع شي. CCNA هم په پینډینګ کې دی او څه ډیورینګ کې دي، مطلب شروع دي، څه به روان وي. د سره VPN سپیشل کلاسونه همداسې ورسره پالوالټو چې کوم فایروال دی، سوپوس فایروال، د دې ټولو کلاسونو به انشاءالله را روان یو میاشت 2 میاشتو کې به انشاءالله د دې کلاسونو هم لانچ کېږي. خو فی الحال دا 3 بلکې دا 4 دا کلاسونه موږ سره په رننګ کې دي. نو که څوک انټرسټډ یا موږ سره کنیکټ موږ سره مطلب رابطه کولی شي چې موږ څه وکړو تاسو سره آنلاین کلاس ډسکس کړو، آنلاین کلاس مخکې بوځو. نو دا موږ سره وروره د نن ورځې د OSPF DR او BDR باقي مو په رب سپارم. انشاءالله ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې سره د نوي ټاپک هغې وخت پورې انشاءالله په رب سپارم. الله مو مل شه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.